الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر نه هم نمبر درس دی. نن به مونږ حکم الماء الذي اختلط به شيء طاهر، دا هغه اوبو حکم په کومو کې چې یو پاک سیز ملو شوی وي. حکم الماء الذي اختلط به شيء طاهر، د هغې اوبو حکم په کومو کې چې پاک سیز ملو شوی وي. د دې نه مخکې درسونو کې د هغه اوبو حکم چې کم نجس وي یا د نجس سیزونه پکې ملو شوي وو، ناپاکه سیزونه پکې ملو شوي وو، د هغې حکمونه او هغه اوبه هم ذکر کړی وي. اوس په پاک سیزونه چې اوبو سره ملو شي نو آیا دا اوبه ناپاکه کیږي او که نه ناپاکه کیږي، دا پاکې وي او داس غسل وغیره پې کیږي او که نه کیږي، نو د هغې باره کې نن خبره کوو. حکم ته وایي، مونږ هم ورته حکم وایو. ټیک شوه. ما اوبو ته وایي حکم او دې ته اوبه وایي. او الذي معنا کمی چې اختلط و یختلط، اختلاط معنا ده ملاویدل. اختلاط نو ملاو شوی وی. به معنا ده با معنا ده سره، او دا هی چې دغه اوبه یادی اوبو نو هغې سره مونږ وایو هغې سره، نو هغه چې دی دغه اوبه یادی ښه جي. اوس یا هغې نو هغې سره د با معنا د سره او د ها ضمیر معنا ده هغه. حکم الماء د اوبو حکم الذي کم چې اختلط و کمو سره چې اختلط و ملو شوي وي به دغه اوبو سره شیء سیز یو سیز، اردو کې وی ایک چیز طاهر پاک. وی حکم الماء د اوبو حکم الذي کمو سره چې اختلط و ملو شوي وي به دغه اوبو سره شیء طاهر یو پاک سیز، شیء طاهر یو پاک سیز. د هغې اوبو حکم کمو سره چې یو پاک سیز ملو شوي وي. نو اوس مخکې وایو جي اذا معنا ده کله چې اردو کې وایي جب اختلط و ملاو شوی وي بالماء با معنا ده سره او ما معنا ده اوبه، شیء طاهر یو پاک سیز او دا طاهر معنا ده پاک. کس صابونی د دې کاف معنا ده دلته کې دا کاف چې کوم دی د ده معنا ده جیسے یا کی طرح. مونږ وایو پشان. د صابون پشان، لکه صابون یو پاک سیز دی، انسان په هغې باندې خپل ځان پاکوي، کپړې وغیره پاکوي. کس صابونی لکه صابون، نو دا صابون چې دی دا هم یو پاک سیز دی، اوبو سره ملو شي نو هغه بیا څنګه دغی. والدقیق واو معنا ده او، دقیق معنا ده اوړه آټا، مونږ ورته په پښتو کې وایو اوړه او اردو کې ورته وایي آټا. والزعفران، زعفران څه شي ته وایي جي؟ زعفران یو زیړ قسم ګل وي او ډېر قیمتي وي، ډېر زیات قیمتي وي. اکثر دا زعفران په دې دوایانو کې استعمالوي، نو دا زعفران یادوي. مونږ عام په معاشره کې په زعفرانو مشهور دی، خو دا یو زیړ قسم ډېر قیمتي ګل وي او اکثر په دوایانو کې استعمالیږي. ولم یکن واو معنا ده او، لم معنا ده نه او یکن معنا ده وی. ولم یکن او نوی، هذا معنا ده دا، اردو کې وایي یې، مونږ په پښتو کې وایو دا. الذي کم چې کمو سره چې اختلط و ملاو شي، ملاو شوی به با معنا ده سره او ها ضمیر معنا ده اوبه، دغه اوبو سره هغه، او غالب معنا ده اکثر زیات. ولم یکن او نوی هذا الذي دغه کم چې اختلط و ملو شوی وي به دی اوبو سره غالبا اکثر. لکه مطلب دا دی چې دا صابون او وړه زعفران چې دا اوبو سره ملو شوي وي خو دا غالبا نه وي، اکثر ډیر دا نه وي،
ډېرې اوبه وي لږ دا شیزونه وي نو فذالک فا معنا ده نو او اردو کې وایي پس او ذالک معنا ده و او ما معنا ده اوبه طاهر نو دا اوبه بیا طاهرې دي پاکې دي ٹھیک شو جی دلته وایي اذ اختلط کله چې ملاو شي بالماء اوبو سره شیء طاهر یو پاک څیز کالصابون لکه صابون والدقیق او اوړه والزعفران او زعفران ولم یکن او نوي هذا دا څیز الذي کم چې اختلط و ملو شوی وي به د اوبو سره غالبا اکثر یعنی غالبا نه وي دا کم صابون وړه زعفران دا چې د اوبو سره ملو شوي وي خو دا صابون وړه او زعفران دا زیات نه وي زیاتې اوبه وي لږ دا وي فذلک الماء نو دا اوبه طاهر پاکې دي دا اوبه بیا پاکې دي چې دا صابون وړه او زعفران دا کم وي لکه مثلا 15 کیلو اوبه دي او ستا سره پکې 2 کیلو وړه یا 2 کیلو یا دومره صابون لګونته یا څه زعفران چې د دې اوبو برابر نه وي او نه د دې نیمې عمره وي او د دې د نیمې نه زیات نه وي کم وي نو بیا دغه اوبه پاکې دي وتحصلو واو معنا ده او تحصلو یحصلو مخکې مې ویلي چې دې معنا ده حاصلېدل به با معنا ده سره او ها معنا ده هغه اوبه یادوي ښه جي طاهر معنا ده پاک وتحصل به الطهارات پاکی دا طهارت معنا ده پاکی وتحصل به الطهارت او دغه اوبو سره طهارت پاکی حاصلېږي ٹھیک شو جی دا یو ځل بیا وایو وای کله چې اوبو سره یو پاک څیز ملو شي لکه صابون وړه زعفران او دا صابون وړه او زعفران دا چې کوم د اوبو سره ملو شوی وي دا زیات نه وي دا صابون وړه او زعفران زیات نه وي د اوبو نه فذلک الماء نو داسې اوبه طاهرې دي پاکې دي وتحصل به الطهارت او دی اوبو سره طهارت حاصلېږي وان غلب واو معنا ده او ان معنا ده کچرې اردو کې وایي اگر وان او اگر غلبه غالب وي زیات وي اکثر وي اکثر وي یا زیات وي علی الماء علی معنا ده باندې اردو کې وایي پر او اوبو وایي اوس مخکې وایي که نه دلته خو وایي اوبه غالبې وي او دا صابون وړه او زعفران دا مغلوب و لږ وان غلب علی الماء او که چېرته دا څیزونه دا صابون وړه او زعفران دا غالبه وي په اوبو باندې زیات وي بان په داسې حال کې با معنا ده بان د دې ټول معنا ده اس حال اس طور پر یا اس حال پر په داسې حال کې اخرج یخرج اخراج معنا ده خارج شوی وي وتلی وي هو دغه اوبه یادوي هغه اوبه عن معنا ده سه اردو کې وایي سه او مونږ ورته په پښتو کې وایو نه رقت چې دی که نه رقت دا نریوالی پتلا پن نریوالی هی د دې اوبو هغه وسیلانه سیلان معنا ده بهیدل دا اوبو د اوبو خپل دا صفت څه دی چې دا نریم دي او بهیږي چې څنګه توی کې هغه ځای پورې لاړې شي نو بهیدل یعنی بهاو اردو کې ورته وایي بهاو او ها معنا ده دغه اوبه خجی اوس وی و ان غلبه او که چېرته دا څیزونه صابون وړه او زعفران دا غالب شي علی الماء په اوبو باندې بان په داسې حال کې اخرجه چې دا اوبه وباسي عن رقته د خپل نریوالي نه یعنی پتلی پن نه یعنی دا څیزونه د اوبو سره ملو شي د اوبو کې یعنی سخوالی پیدا شي ګاړه پن ورته وایي ګاړه پن ټیک شو جي
هغه پکې پیدا شي وسیلانه او د د سیلان نه وباسي ټیک شو جی چې دا بیا بهیدې نشي چې توی کې هغه نه ځي لرې ځای پورې فهو فمعنه ده نو او هو معنه ده هغه طاهرون دا اوبه خو پاکې شوې دا خو پاکې دي نو دا اوبه خو پاکې دي ولكن يصح الوضوء به ولكن و معنی ده او لكن معنی ده لیکن مونږ په پښتو کې موایو لیکن لا يصح نه صحیح کیږي د دې لا معنی ده نه او يصح معنی ده صحیح کیږي نه صحیح کیږي صحیح کیږي الوضوء او دس به دی اوبو سره با معنی ده سره او هی ضمیر معنی ده هغې اوبو سره خجی و ان غلب او کچرته دا سیزونه غالب شي صابون وړه او زعفران علی الماء په اوبو باندې بان په داسې حال کې اخرجه چې دا اوبه وباسي عن رقته د خپل نریوالینه وسیلانه او د خپل بهیدلونه که دا سیزونه په غالب شو زیات شو او د دې اوبو هغه نریواله او هغه بهاو ختم کو نو فهو طاهر دقه اوبه خو پاکې دي ولكن يصح الوضوء ولكن او لیکن يصح لا يصح نصحیح کیږي الوضوء او دس به په دې اوبو سره ټیک شو جی دا سیزونه په غالب شو نو بیا چې د اوبو یعنی د اوبو هغه رقت او سیلان رقت نریواله او سیلان بهاو بهیدل دغه ختم کړو والله یا ورله دا کمزوري کړه نو دا اوبه بیا خو دغه اوبه خو پاکې دي خو په دې باندې بیا اودس صحیح نه دیږي اذا معنی ده جب کله چې تغیر معنی ده بدلیدل بدل شي مونږ په پښتو کې عام دغه کوم یاره تغییر پکې راغی یعنی تبدیلی پکې رااله بدل شو و اذا تغیر او کله چې بدل شي لون رنگ ته وي رنگ او ما اوبو ته وي و اذا تغیر او کله چې بدل شي لون الماء د اوبو رنگ لون مضاف ته الماء مضاف الیه دی د اوبو رنگ کله بدل شي والطعم و معنی ده او طعم معنی ده ذائقه یا ورته وایو مزه د اوبو مزه او هو معنی ده هغه اوبه خجی و اذا تغیر او کله چې بدل شي لون الماء د اوبو رنگ و طعمه او د دې اوبو مزه و رائحته رائحه و معنی ده او رائحت چې ده کنه دا خوشبو ته وایي بو هو د دې اوبو هغې اوبو لطول المکث لام معنی ده د وجې او طول معنی ده زیات یعنی اوږد ته مونږ زیات هم وایو هلکه ډېره اوږده زمانه ده یا ډېره زیاته زمانه ده ټیک شوه اوږده زمانه کار وکړو یا زیاته زمانه کار وکړو نو اوږد ته اکثر خلک زیات هم وایي نو زیات المکس معنی ده ادریدل لطول المکس یعنی زیات وقت ادریدل ټهرنا یا اردو کې وایي ټهرنا ٹھیک شو لکه مطلب دا دی وایي دا تغیر کله چې بدل شي لون الماء د اوبو رنګ و طعمه او د دې اوبو ذایقه و رایحته او د دې اوبو بوی لطول المکس د زیات ودرېدلو د وجې نه یعنی زیات وخت چې دی دا اوبه ولاړې دي د دې د وجې نه د دې زیات وخت د اوبو د ودرېدلو د وجې نه د دې رنګ هم بدل شو ذایقه هم بدل شو او بوی هم بدل شو فهو طاهر نو بیا هم دا اوبه پاکې دي نو هغه اوبه پاکې دي طاهر پاک وتحصل او حاصلیږي به په دې اوبو سره الطهارت پاکي ٹھیک شو جی
نو دلته کې وایي کله چې د اوبو رنګ بدل شو د څه د وجې نه مخکې درته هغه وجه م وایي چې د اوبو رنګ او ذایقه او بوی دا بدل شو د څه د وجې نه د زیات وخت د ادرېدلو د وجې نه لکه یو اوبه چې دي دا 10 ورځې په یو ځای کې ولاړې دي په یو تالاب کې ولاړې دي او یا چې دی په یو بالټي کې 10 ورځې پرتې دي خو څه ګن من څه پکې پرېوتې نه دي صرف 10 ورځې یا 20 ورځې اوبه ولاړې دي یو ځای کې ودرېدلې دي یا په بالټي کې یا په یو ټینکۍ کې زیات زمانه پورې ایښي ډېر وخت پورې دې ایښي وي او د دې ډېر وخت د ایښودلو د وجې نه د دې اوبو رنګ او مزه او بوی چې دی دا بدل شوی دی د دې ډېر وخت د ودرېولو د وجې نه نو دا اوبه بیا هم پاکي دي او په دې سره پاکي هم حاصلېږي ٹھیک شو جی وإذ اختلط اذا معنا ده کله چې اختلط ملاو شو بالماء اوبو سره شیء یو سیز ایک چیز ٹھیک شو لا ينفکو او نه جدا کیږي لا ينفکو انفک ینفکو انفکاک معنا ده جدا ہونا جدا کیدل لا ينفکو لا معنا ده نه ينفکو نه جدا کیږي لا ينفکو نه جدا کیږي نه بیلیږي ٹھیک شو عن معنا ده سه اردو کې مونږ په پښتو کې وایو نه او هو معنا ده دغه اوبه هغه فی معنا ده اردو کې وایي مې او په پښتو کې مونږ وایو نه غالب معنا ده اکثر غالب هلکه وایي زما غالب ګمان دی چې دا پلانې مونځ له راغلی و یعنی غالب مطلب دا دی چې زما زیات ګمان دا دی چې یاره دا کس مونځ له راغلی و غالب زیات ٹھیک شو الاحیان چې دی که نه احیان دا اوقات معنا وختونه زیات وخت تحلب د دې کاف معنا ده پشان یا جیسا یا اردو کې وایي کی طرح او یا وایي جیسے تحلب څه ته وایي جي تحلب پیژنئ اردو کې ورته کای وایي کای او تحلب اصل کې مونږ پښتانه ورته وایو کله چې دا اوبه یو ځای کې ډېر ولاړي که نه نو په دې باندې رسي شنه شنه ګیا غونته د اوبو کې په خپله قدرتي غونته وشي یا یو د دیوال ته اوبه چې په کم ټینکۍ وغیره کې نو د هغې دا دیوال کې داسې شینکې غونته کې وشي نو هغې ته تحلب وایي تحلب سبزه یعنی شینکې واو معنا ده او ورق معنا ده پاڼه پتا اردو کې ورته پتا وایي او شجر معنا ده بوټی یعنی د بوټي پاڼه وورق الشجر د بوټو پاڼې والفاکهه پل میوه ورته وایو فذلك فمانا ده نو ذلك مانا ده هغه اوبه طاهر دي پاکي ګوره جی اوس دلته د بله خبره کوي واذا او کله چې اختلط و ملو شي بالماء اوبو سره شیء یو څیز لا ينفک چې د دې اوبو نه جدا کیږي یعنی عنه معنا د دې اوبو نه لا ينفك چې نه جدا کیږي عنه د دې اوبو نه فی غالب الاحیان په زیات وختونو کې او احیان معنا د وختونه او فی معنا د کې او غالب معنا د زیات په زیات وختونو کې کتحلب لکه شینکې چې کم په دې اوبو کې په خپله قدرتي یو شینکې غونته کې وشي وورق الشجر د بوټو پاڼې والفاکهه او میوه نو که چېرته دا شیزونه په دې اوبو کې پرېوځي او زیات وخت په دې اوبو کې پراته وي ټیک شوه پاڼه پکې پرېوته یا پکې سیو یا بل یو څیز پکې پرېوته او یا چې دی پکې شینکې وشو او که دا زیات وخت هم په دې کې تېر کړي نو څه خبره نشته فذلک الماء نو دا اوبه طاهر دي
وتحصل او حاصلیږي به دی اوبو سره الطهارت پاکی وتحصل به الطهارت او دی اوبو سره پاکیم حاصلیږي. نو ګورئ جی دلته وایي که په اوبو کې داسې څیز پرېوتو لکه پاڼې پکې شوي دي، خزان په دې موسم کې پاڼې ډېرې زیاتې را پرېوځي، که دا په اوبو کې را پرېوتې وي او د دې اوبو رنګ هم بدل کړی وي، ذایقه هم بدله کړی وي او د هغې هغه بوی هم بدل کړی وي، نو هېڅ خبره نشته، ځکه دا پاڼې چې دی دا عام پاک څیز دی او په دې اوبو کې را پرېوتی دی، نو څه خبره نشته په دې کې. والفاکهه او میوه سیو شو، مالټه شوله، یا دغه شانتې آم شو، یا نور داسې انار وغیره، نشپاتی، الوچا وغیره، دا په اوبو کې را پرېوتی او ډېر وخت په اوبو کې تیر کړه. یا که تحلب چې دی که نه دا هغه شینکي ته وایي چې په اوبو کې پخپله کېږي، هغه شینکۍ غونته کې اشنه غونته ګیا، نو هغه هم پکې کوي، نو هېڅ خبره نشته، که ډېر وخت هم پکې وي خبره نشته. فذلک الماء، نو دا اوبه طاهرې دي، پاکې دي. وتحصل او حاصلېږي به په دې اوبو سره الطهارت پاکي، دا اوبه بیا هم پاکې دي او په دې باندې پاکي هم حاصلېږي. واذا او کله چې اختلط و ملو شي بالماء اوبو سره شیء یو څیز، اذا معنا ده کله چې اختلط و ملو شي، ملو شو، بالماء با معنا ده سره او ماء معنا ده اوبه، شیء یو څیز. اوس یو څیز چې دی که نه هغه بهېدو والا څیز دی او دغه اوبو سره ملو شي، مائع یعنی بهیدون کې څیز، مایع څیز چې هغې کې بهو وي او بهیږي، بهیدون کې څیز خدا دی. ٹھیک شو. لهو، نو د دې اوبو دپاره، د دې اوبو یعنی نه د اوبو نه دي، لهو او د دغې مایع څیز، د دې مایع څیز وصفانې دوه صفتونه وي، د دې مایع څیز دوه صفت، وصف یو ته وایي، وصفانې دوه ته وایي، اوصاف ډېرو ته وایي. نو وصفان دوه صفته، دوه صفته یو څیز دی هغه بهیږي، خو ده کې دوه صفته دي. ټیک شوه. د دوو صفتو والا څیز لکه کاللبنې، کاف معنی ده پشان یا لکه وغیره، لبن دود، پی چې دي د دې دوه وصفونه دي. ټیک شو. د دې اوبو خپل درې دي، یو یې رنګ دی، یو یې ذایقه ده او یو یې بوی دی. ټیک شوه. او د پیو کې دوه صفته دي، یو د اوبو خپل رنګ دی سپین، دا سپینوالی کم سپین رنګ یې چې دی، او یو د دې ذایقه ده، ذایقه د پیو خپله ذایقه ده، خو بوی پکې نشته دی جي، پیو کې بوی نشته، د پیو صرف ذایقه ده او رنګ دی. نو دا د دوو صفتونو دوو وصفونو والا څیز دی. فإن، نو بېشکه، نو ان معنی ده بېشکه، فی اللبن، فی معنی ده میں اردو کې او پښتو کې وایي کې لبن پی، فی اللبن په دې پیو کې لونن رنګ دی، رنګ، او واو معنی ده او طعمن معنی ده ذایقه، مزه، ولا واو معنی ده او، لا معنی ده نه، رائحه معنی ده بو، فی معنی ده کې، او هی معنی ده دا پی، هغه پی یا هغې کې. ٹھیک شوه. اوس تا ته دلته کې وایي جي واذ اختلط او کله چې ملاو شو بالماء اوبو سره شیء مائع یو بهیدونکی څیز، شیء یو څیز، مائع چې بهیږي، لهو او د دې بهیدونکي څیز دپاره یا د دې بهیدونکي څیز، لام معنی ده دپاره او هو معنی ده دا بهیدونکی څیز. وصفانې دوه صفته وي، دوه صفته وي، د دې بهیدونکي څیز دوه صفته وي. لکه دلته وایي چې په اوبو سره یو داسې څیز ملاو شو چې هغه بهیږي، اوبه هم بهیږي، او یو داسې څیز ورسره بل ملاو شو چې هغه څیز هم بهیږي، او د دغه کم څیز چې د اوبو سره ملاو شو بهیدونکی څیز، د ده دوه صفته وي، په ده کې دوه صفته وي، لکه پی. ټیک شوه. نو
د پيو په شان نو فإن نو بشکا فی اللبن په پيو کې لونن رنگ دی و طعما او ذائقه ده ولا رائحه او خوشبو یعنی بوی نشته فيه په دې اوبو کې فإن فمعنی ده نو او ان معنی ده کچره اگر فإن نو اگر ظهر ظاهر شو ښکارا شو علی الماء علی معنی ده باندې او ما معنی ده اوبه په اوبو باندې وصف یو صفت ته وایي وصفان دو صفتونه او اوصاف ډېرو ته وایي وصف یو صفت واحد معنی ده یو که په دې اوبو باندې فإن ظهر نو که چېرته ظاهره شو علی الماء په اوبو باندې وصف واحد یو صفت د دې په یو صفت پې ظاهره شو حکم لګولی شي بأن الماء با معنی ده سره ان معنی ده بأن الماء یعنی په دې اوبو باندې مغلوبه بیا به وایي ګورئ جي اوبه او مغلوب معنی ده کمی یعنی مطلب دا دی چې د پیو دوه صفته دي که یو صفت په دې اوبو کې راغی یا د اوبو د پیو ذایقه یا د اوبو هغه رنګ لږ پی دې په اوبو کې واچول نو که خیال لیکلی نو هغه ټول د اوبو هغه رنګ بالکل د پیو په شان سپین شي ټیک شوه نو حکمه نو بیا به حکم لګولی شي بأن الماء په دې اوبو باندې ټیک شوه مغلوب د مغلوبه چې دا اوبه کمې دي او دا پی پې زیاتې دي مغلوب معنی ده کم ولا يجوز واو معنی ده او لا معنی ده نه يجوز معنی ده جایز ولا يجوز او جایز نه دی الوضوء او دس به په دې اوبو دغه پیو چې ورسره ملو شوي په دغې اوبو سره به سره او هغې او ها معنی ده هغې نو اوس وګورئ جي تا ته وایي که نه جي دا دی وإذ اختلط او کله چې ملاو شو بالماء اوبو سره شیء یو څیز مایع چې هغه مایه وي بهیدونکی وي له او د دغې مایه څیز دپاره وصفان دوه صفته وي له یعنی په دغې مایه څیز کې وصفان دوه صفته وي کاللبن لکه د پیو په شان فإن نو بېشکه فی اللبن په پیو کې لونن رنګ دی و طعما او ذایقه ده ولا رائحة او بوی نشته فيه په دې پیو کې د دې پیو بوی نشته صرف رنګ دی او ذایقه ده فإن نو کچره ظاهره شو علی الماء په دې اوبو باندې وصف واحد یو صفت د پیو د دوو صفتونه په یو صفت په دې د پیو کې ظاهره شو یا یې ذایقه ظاهره شوه او یا یې رنګ ظاهر شو نو حکمه نو بیا به دا حکم لګولی شي یعنی حکم به بیا دا وي بأن الماء په دې اوبو باندې مغلوب د مغلوبه چې دا اوبه مغلوبه دي لکه اوبه لږې دي که یو رنګ یو د دې پیو نه د دوو صفتونو نه یو صفت هم په دې پیو باندې په دې اوبو باندې ظاهره شو نو بیا به دا حکم لګولی شي چې دا اوبه مغلوبه دي او دا پی پې غالب دي غالب معنی ده زیات او مغلوب معنی ده کم نو دا اوبه بأن الماء نو دا اوبه مغلوبه دي ټیک شوه کمې دي په پیو باندې دا کمې دي ولا يجوز او جایز نه دي الوضوء او دس به په دې اوبو باندې نو په دې اوبو باندې بیا او دس جایز نه دی جي نو اوس زمونږ د دې سبق خلاصه دا ده وایي کله چې اوبو سره یو پاک څیز ملو شي لکه صابون دقیق اوړو ته وایي دقیق زعفران او ولم یکن هذا الذي او دا څیز چې دی اختلط به غالبا دا غالبا نه وي په دې اوبو باندې فذلک الماء طاهر نو دا اوبه طاهرې دي وتحصل به الطهارة او په دې باندې پاکي حاصلېږي صابون وړه او زعفران دا اوبو سره ملو شو خو په دې اوبو باندې دا څیزونه زیات نه دي غالبا نه دي اوبه غالبې دي دا څیزونه مغلوب دي کم دي نو بیا دا
په دې باندې دا اوبه په خپل هم پاکې دي او پاکي هم پې حاصلولی شي او داس هم پې کولی شي او دغه شان غسل وغیره هم پې کولی شي. وان غلبه او که دا څیزونه غالب شو علی الماء په اوبو باندې بان په داسې حال کې اخرجه چې دا اوبه وباسي عن رقته د خپل نریوالي نه رقت پتلاپن نریوالی وسیلانه او بهیدلو نه چې لکه دا څیزونه پې غالب شو نو نه دا اوبه اوس بهیږي او نه دا نری دي. ټیک شوه نو فهو طاهر نو دا اوبه خو بیا پاکې دي لیکن لا يصح الوضوء به په دې اوبو سره اودس نه صحیح کېږي. واذا تغیر او کله چې بدل شو لون الماء د اوبو رنګ وطعمه او د اوبو ذایقه ورائحته او د دې اوبو خوشبو لطول المکس د ډیر ودرېدلو د وجو نه چې دا اوبه ډېرې ولاړې دي فهو طاهر نو دا اوبه پاکیم دي وتحصل به الطهارت او پاکیم پې حاصلولی شي. واذ اختلط او کله چې اختلاط وکړي ملو شي کله چې ملو شو بالماء اوبو سره شیء داس یو څیز لا ينفک چې د دې اوبو نه جدا کېږي عنه د دې اوبو نه فی غالب الاحیان مطلب چې په اکثرو په غالبه په زیاته وختونو کې غالب زیات ته وایي مغلوب کم ته وایي فی غالب احیان دا دغه ته وایي جي وختونو ته وایي په اکثرو وختونو کې په زیاتو وختونو کې یعنی په دې اوبو کې یو داسې څیز میلاو شو چې د دې اوبو نه جدا کېږي او زیات وخت په دې اوبو کې وي کالتحلو وي لکه شینکې او اوبو کې چې خپل قدرتي یو شینکې کېږي وورق الشجر او د بوټو پاڼې والفاکهه او میوې که دا څیزونه د اوبو کې راپرېوته او د اوبو سره میلاو شو او ډېر وخت یې پکې تیر کو نو فذلک الماء طاهر نو دا اوبه پاکیم دي وتحصل به الطهارت او دا اوبه سره پاکیم حاصلولی شي. مطلب دا دی که نه جي که دا شینکې د بوټو پاڼې او میوې دا په اوبو کې پرېوځي او ډېر وخت هم پکې پرتې وي خو هېڅ پروا نه کوي که د اوبو دا کم هغه خپل رنګ بوی خوشبو هغه هر څه ختم کړي نو هېڅ خبره نشته دا اوبه په خپل هم پاکې دي او بیا پرې نور څیزونه هم پاکېږي. واذ اختلط وکله چې میلاو شو بالماء اوبو سره شیء مایع یو بهیدونکی څیز له او د دغې بهیدونکي څیز دپاره وصفانې دوه صفته وي پکې کاللبن لکه پی فإن فی اللبن نو یقینا په دې پیو کې لونا وطعما په دې پیو کې رنګ او ذایقه ده ولا رائحة او خوشبو نشته فيه په دې پیو کې. ٹھیک شو جی. فإن ظهر نو که چېرته دا پیو کې دا رنګ یا دا ذایقه دا ظاهره شو علی الماء په اوبو باندې وصف واحد یو وصف د پیو دوه وصفونه دي یو سپینوالی دی او یو د هغې ذایقه ده نو که په دې دواړو کې یو څیز هم په اوبو باندې ظاهر شو ښکاره شو په اوبو کې ښکاره شو نو حکمه نو بیا به حکم دا وي دا حکم به پرې لګولی شي بأن الماء چې دا اوبه مغلوب کمې دي مغلوبه دي ولا يجوز الوضوء او داس جایزه نه دی به په دغې اوبو باندې په کومو باندې چې د پیو د دوو وصفونو نه یو صفت هغه پې غالبه شوی دی. نو دا زموږ نننی درسو ډېر تفصیل سره بیان شو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.